صحابه ناستی علی رضی الله عنهم تشریف فرما دے د زنانو هغه صفتونه بیانېږي چې کومه زنانه الله ته خوښه ده، کومه زنانه الله ته خوښه ده. اوس به زنانه هم ګوري که نه، زنانه به هم دا بیان اوري، زنانه به هم وایي چې کومه زنانه چې کوم دی الله ته خوښه ده، کومه زنانه او هغې کې کوم صفت الله ته خوښ دی، الله ته محبوب دی. نو صحابه څوک یو خبره کوي، څوک بله خبره کوي، څوک بله خبره کوي. په دې کې علی رضی الله عنه پاسېدو، کور ته لاړې، بیبي فاطمې نه تپوس کوي، بیبي فاطمې نن زمونږ په مسجد کې دغه موضوع باندې خبره وچلېده چې په زنانه کې کوم صفت الله ته ډېر خوښ دی. نو بیبي فاطمه څوک وه؟ د محمد رسول الله لور بیبي وه که نه، هغه بیبي فاطمه وه که نه. نو بیبي فاطمه ورته فرمایي وایي ای علي، الله ته چې کوم دی په زنانه کې دا صفت ډېر خوښ دی چې د زنانه په دې بدن باندې د نامحرمه سړو نظر ونه لګي او د دې زنانه نظر په نامحرمه سړو باندې ونه لګي. نو دا زنانه الله ته ډېره خوښه ده. نامحرمه سړي دا زنانه ونه ویني او دا زنانه نامحرمه سړي ونه ویني. عبدالله ابن مکتوم دا پسترګو رضی الله عنه پسترګو باندې نابینا صحابي دی ړوند. ګوره تاسو به حیران شئ، غوږ شئ، دا زنانه دا بیان واوري حیرانې به شي. تاسو خپل عقل استعمالوئ. زما ډه صفا دی، زما ډه صفا دی، ستا ډه صفا دی. زما محترمو پسترګو باندې نابینا صحابي کور ته راغی، صحیح شو که نه؟ الله رسول هم تشریف فرما دی او عایشه رضی الله عنها هم تشریف فرما دی. نو زما محترمو داسې نور امهات د پیغمبر علیه السلام بیبیانې، نو چې کله دا صحابي راغی نو دې زنانو تېنه پرده ونه کړه. الله رسول هغې ته اشارې سره چې پرده وکړئ، و یا رسول الله دا خو موږ نه ویني که نه، دا خو په سترګو نابینا دی، دا خو موږ نه ویني. وایي که تاسو نه وینئ تاسو خو یې وینئ که نه، که تاسو نه وینئ تاسو خو یې وینئ که نه. نو زما محترمو نارینو زنانو ته دا خطاب کیږي چې تاسو مخې ته نامحرمه سړي راغه خپل سترګې څه کوي. سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه یو علاقې ته جهاد دپاره لاړې او هلته چې کوم دی کافران دشمنان خبر شو چې یاره ده سره مقابله ګرانه ده، مشکله ده. هغې خپلو زنانو ته جینکو ته ویلې چې ځانونه بربنډ کړئ، لوپټې وغورځوئ، ځانونه بې حجابه کړئ او دې علاقو ته وځئ. د دې صحابو ستاسو په دې بدنونو باندې نظر لګېدل، د الله مدد به د دې نه کټ شي، او چې د الله مدد د دې نه کټ شو بیا دې له شکست ورکول آسان کار. ما په دې خبرو پوهېږئ که نه پوهېږئ؟ تاسو ځانونه بې پردې کوئ او دې لارو کوڅو ته وځئ چې د دې خلکو د دې صحابو د دې مسلمانانو نظرونه په تاسو باندې لګي، د دې نه به د الله مدد کټ شي. بیا به چې کوم دی موږ ورسره مقابله کوو، دې به موږ نه نشي ګټلی. سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه چې دا خبره واورېده، چغې ووهله، وقل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، وقل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم. چې الله جل جلاله فرمایي چې ستاسو مخې ته نامحرمه زنانه راشي خپل سترګې ښکته کوي. نو ټولو صحابو خپل سترګې ښکته کړې. چې سترګې ښکته کړلې، زما محترمو جنګ وګټلو. چې جنګ یې وګټلو، خپلې علاقې ته راغه، خلکو به ورته ویلې چې د هغه علاقې کورونه څنګه وو، بنګلې څنګه وي. ورته وایي موږ خپلې سترګې دومره ښکته کړلې چې موږ چې کوم دی د دې بربنډو د دې زنانو د کتلو د وجې نه هغه محلاتو ته هم کتلي نه دي. سبحان الله، چې هغه محلات لوړ لوړ محلات وکړه چې کوم دی واړه واړه، نه نه نه، دې ته موږ نه دي کتلي. دومره چې کوم دی اتباع کوونکي، نو خامخا ګټله به که نه به ګټله.